زما د اسلام قابل قدر او درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د قرآن مجید د 2 آیتونو وظیفه ده، او څوک چې د هر مانځه نه بعد دا 2 آیتونه وایي، فرمایي چې الله پاک به د انسان هر یو کار سازي. کو چرته د انسان بند کارونه وي، دا کولاویږي نه، دا کیږي نه، انشاءالله الله پاک بوله دغه تمام کارونه کولاو کی. که چرته د انسان زوی به وي، دغه طاقت نه وي، الله پاک به قوي کی. که چرته د انسان رسوا وي، نو الله پاک بوله عزت ورکی. که چرته په د انسان باندې قرض وي، الله پاک بوله د قرض نه نجات ورکی. خو څوک محترمو دا وظیفه کوي، الله پاک به د غمونو نه، فکرونو نه، دردونو نه د هغې نه به ساتي. که څوک دا وظیفه کوي، نو د رزق تنګي، د پیسو تنګي، د کاروبار تنګي دا محترم په دوی باندې نه وي. او دا وظیفه محترمو د رزق دپاره، د کامیابۍ دپاره ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته بهترینه ده. څوک دا وظیفه کوي، نو په ده باندې به د کامیابۍ دروازې محترمو دا به کولاویږي، په ده باندې د رزق دروازې دا به کولاویږي. که څوک په جیل کې وي، د هغه لپاره روزانه 140 پیرې وویلی شي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله د جیل نه نجات دا ورکوي. که څوک محترمو دا وظیفه کوي د محبت دپاره، نو بلکل یې کولی شي. که په چا باندې جادو شوی وي، په چا باندې کوډې منترې شوي وي، هغې دپاره هم دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته قابل قدر ده، ځکه د قرآن مجید د 1 آیت وظیفه ده، یا د قرآن مجید د 2 آیتونو وظیفه ده، او ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. محترمو څومره وظایف چې تاسو کوئ، الله پاک دې ستاسو تمام وظایف دا قبول کړي. په دې وظایفو باندې څومره اجر او ثواب الله پاک دا منتخب کړی دی، الله پاک پکې ایښی دی. الله پاک دې دغه ثوابونه تاسو ته درکړي، بلکې ډبل تاسو له درکړي. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د قرآن مجید د 2 آیتونو وظیفه ده، او دغه 2 آیتونه انتهایی مجرب، انتهایی آسان دي. دومره آسان دي، دومره کو تاسو یو پې راوکتل، انشاءالله العزیز تاسو به لازمن ویلی شئ. محترم مسلمانانو خویندورونو، دا وظیفه چې نن زموږ ده د رزق دپاره ډېره زیاته بهترینه ده، د کاروبار دپاره ډېره زیاته بهترینه ده، دارنګې د روزګار دپاره ډېره زیاته پاورفل او بهترینه ده. دارنګې محترمو که څوک دا وظیفه کوي د محبت دپاره، نو د محبت دپاره ډېره زیاته عظیم شان او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. محترم مسلمانانو خویندورونو، که څوک دا وظیفه د هر مانځه نه بعد 2 پیرې کوي، فرمایي چې الله پاک به د انسان تمام کارونه په ښه طریقې سره وکړي. که ستا کارونه د کاروبار دي، که ستا کارونه د ایګزام دي، که ستا کارونه نور څه دي، که ستا کارونه د ویزې دي، چې څومره هم ستا کارونه دي تمام به الله پاک د پوره کړي. که چېرته ته کمزوری، الله پاک به تعالی قوت درکړي. کمزوری د پیسو لحاظ سره وي، د بدن لحاظ سره وي. که چېرته یو انسان رسوایي، نو الله پاک به ورله عزت ورکړي. څومره هلکه کوشش کوي چې الله پاک عزت راکړي، الله پاک دولت راکړي، شهرت راکړي. دا وظیفه شروع کړه، روزانه کوه، انشاءالله الله پاک به دله عزت درکړي. څومره قرضدار د محترمو د هغوی دپاره یو قسم لا ناشنا پیکیج دی، الله پاک به د هغوی قرضې دا به ختم کړي. څومره کسان داسې وي چې په دردونو کې وي، مصیبتونو کې وي، الله پاک بوله دردونه، مصیبتونه دا ختم. که څوک داسې وي چې هغوی ته د رزق تنګسیا وي، الله پاک به د وظیفې په برکت باندې رزق دا بوله محترمو کولاو کړي. دغه رنګ الله پاک به د انسان ته کامیابي ورکړي. که چېرته یو سړی په جیل کې وي او دا وظیفه روزانه 140 پیرې وشي، انشاءالله العزیز الله پاک به د جیل نه په ښه طریقې سره محترمو راازادوي. وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده، ډېره زیاته د کمال ده.
نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د سورة توبې آخري چې کوم 2 آیتونه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. محترم مسلمانانو، دا وظیفه تاسو د ژوند حصہ سازه کړئ. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک وستاسو په ژوند کې برکت واچي. الله پاک وستاسو ژوند ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات بهترین کړي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.